بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ملګرو. زه به تاسو ته نن کریپټو کرنسي حقیقت خیم چې کریپټو کرنسي اصل کې شی څه دی. مونږ خو ډیر زیات اورو چې کریپټو کرنسي لاول بیټ کوین دی. بیټ کوین چې دی یو بلاک چین ټیکنالوژي ده. ټولو کې مخکې بیټ کوین راغلو. خیر دا فنډا دغه ته مونږ نه زو بیسیک ته مونږ نه زو ځکه بیسیک ورچا ته نن سبا معلوم دي. خو زه تاسو ته د اصل حقیقت خیم چې کرپټو کرنسی کې 99% خلک ولې نقصان کی. دا 99% خلک ولې نقصان کی دا حقیقت چاته معلوم شو. هغه سړی چې دی بیا د نقصان نه، هغه کوم ټریډر دی، هغه کوم انویسټر دی، هغه د نقصان نه بیا بچي. نو 99% خلکو ته دا پته نشته چې دا اصل کې کرپټو کرنسی شی څه دی. هغه بیسیک ته موږ نه زو چې بیټ کوین چې کوم دی هغه بلاک چین ټیکنالوژي ده او د ماینینګ کېږي. دومره د دې کوین دی دومره جوړ شي دي، دومره برازي او ډیماند او سپلای دی وجه بیټ کوین برازي. بیټ کوین پیر ټو پیر لپاره راغلی، ساتوشي ناکاموټو جوړ کړی او بیا پیر ټو پیر ټرانزیکشن لپاره راغلو چې ډینګ درشي او خلک یو بل ته دغه کی. هغه خو زموږ ته معلوم دی او 2013 نه موږ دا شی ګورو اورو. نو اصل حقیقت زه تاسو ته دا وایم چې دغه نقصان خلک ولې کی. نقصان خلک ځکه کی دا ما سروم شوی دا ځکه چې زه د 2013 نه د مارکیټ کې یم او 2013 نه واخله 2017-18 پورې چې د ما کرپټو کرنسي کې نقصانونه کړی دي. هغه ولې کړی دي هغه یو وجه ده. نو تقریبا 2018 پورې ما به نقصان کړی دی او ما چې کوم لاول بیټ کوین اغسته د سکرین کې زه تاسو سره شیر کوم. ادا اخري بیټ کوین دی. کله چې ما اخري بیټ کوین اغسته اردو بیټ یو ایکسچینج جو د پاکستان خپل ایکسچینج اردو بیټ ورته وي. هغه مته موږ پیر ټو پیر ټرانزیکشن کو بیټ کوین واغسته. نو دا سکرین کې تاسو ښکاری نو دا ما چې کوم بیټ کوین اغسته دي اخري بیټ کوین دي. دا تقریبا هغه نه مخکې ما 35000 نه واخله تر 90,000 लाख روپو درمیان کې ما بیټ کوین 11 بیټ کوین اغستی او 11 بیټ کوین زما 2018 کې چې دی هغه تقریبا هغه نه جوړ شوی دی 33 بیټ کوین. نو اوس چې 33 بیټ کوین چې اوس چې کوم ټاپ 20 چې کوم هولډینګ دی کوم کس چې ټاپ 20 کې کوم هولډینګ راځي نو هغه کې 30 بیټ کوین یو هولډینګ راځي. ټاپ 20 مطلب چا سکه چې زیات بیټ کوین یعنی چې یو کس سکه 1 लाख دی یو 3 लाख دی. ټیک تاسو ته هغه پته ده. هغه مته مو زموږ ټاپک جدا دی. نو هغه کې چې ګرنو ټاپ 20 چې کوم یو کس ته هغه سکه 20 بیټ کوین دی. نو هغه ټاپ 20 30 بیټ کوین دی سوري هغه سکه هغه ټاپ 20 کې راځي. نو ما سکه چې کوم دی 2018 پورې 33 بیټ کوین او هغه دا ثبوت تاسو سکرین کې شیر کوم. لګ ډیر ما سکه سکرین شاټونه پراته دي او ایمیل تاسو ته هم دا سایت کې تاسو وګورئ. ایمیل کې زما وګورئ ما چې څنګه اغستې دي پرچیز کړی دي بیا سٹور کړی دی بیا یا خرڅ کړی دی. نو زما چې کوم دی 11 بیټ کوین ما پرچیز کړو. 11 بیټ کوین زما بول رن راغلو 2017-18 کې. تاسو پته کوم چې زاړی دی کرپټو کرنسی کې نو هغه ته پتا شي پته. نو هغه نه زما جوړ شل جناب 33 بیټ کوین. اوس 33 بیټ کوین شیشل 33 بیټ کوین هنون سبا اگر تاسو هغه ویډیو دغه کې نو دا تقریبا عرب نه به برازي پیسې نقشش دی مازه کې غونښتي یو عرب روپے لاړې مازه کې ولې نشتی دی. هغه وجه دغه ده. هغه وجه دا چې 99% یا 95% د کرپټو کرنسی حقیقت نه سو خبر نه دی چې اصل گیم دا څه دی. اوس ګوره اوس دا نوې پیج ما جوړ کړ دی. اوس زما چې کوم دی کرپټو کرنسی کې ټریډینګ کوم. اوس په کې ما نوې انویسټمنټ کړ دی او تقریبا 2013 نو واخله تر نن ورځې پورې یو ورځ به داسې نه دی تللی. یو ورځ یو شپه به داسې نه تللی چې ما به کرپټو مارکیټ کتلی نه. ما به سیل پرچیزینګ نه کړی. ما به د هغې فنډامنټل ما به د هغې ټیکنیکل انالیسس او ټول نیوزونه اتار چړاو هر څه به ما نه کتلی. یو ورځ به داسې نه ده تللی. نو ما ته به هر څه پته وي. فنډامنټل به ما ته پته ده، ټیکنیکل انالیسس پته ده، چارټ یو شی بل شی مطلب کرپټو ټریډینګ کې چې څه شی دی هغه هر څه نه زه الله پاک شکر دې خبره. خو بیا به چې هغه کې نقصان کیږي. نقصان ولې کیږي؟ نقصان چې دی کنه د هغه دغه حقیقت ته چې دا چاته پته نشتی. دا حقیقت چې چاته د کرپټو کرنسی پته ولګل نو هغه به چرته نقصان نه کولی شي. اوس ګوره اوس زه تاسو ته وایم چې هغه حقیقت څه دی.
حقیقت دا دی د کرپټو کرنسي چې بیټکوین خو جوړ شو، بیټکوین خو ساتوشي ناکاموټو جوړ کړو الګوریتم سیستم سره، بلاک چین سیستم سره یو داسې الګوریتم یې جوړ کړو چې هغه نه څوک تباه کولی شي، نه هغه څوک ختمولی شي، او نه هغه مایننګ زیات کېدی شي، نه هغه مایننګ کم کېدی شي. نو داسې سیستم سره روان دی چې اوس اگر ما څه کې زیات ګرافیک کارډس دي، زه یو غټه فیکټري ټایپ جوړ کړم، نو زه به هغه ماین کوم. بل یو کس دی هغه څه کې یو ګرافیک کارډ دی، هغه وړي کې دغې سره سیټ اپ سره هغه ماین کی، هغه بل لږ ماین کېږي، دا به ټول تقسیمیږي او دې کې هېڅ چرته رد و بدل نه کېږي. ټول په دنیا کې څومره چې مایننګ ولې دي هغو ته هغې حساب سره هغه تقسیمیږي، ریوارډ میلاویږي او بیټکوین مخکې ته جوړېږي. نو اصل شی چې دی بیټکوین دی. بیټکوین نه وروسته چې کوم کوینونه راغلي دي په 2016 کې ایتھیریم ما $2 کې اغوستو، اوس ایتھیریم کوم ځای کې دی. نو اصل گیم چې دی که نه هغه تاسو ته ښیم. زما 33 بیټکوین چېرته لاړل 2018 کې چې کوم ما څخه 33 بیټکوین هغه چېرته لاړل، هغه زه تاسو ته حقیقت ښیم. او دغه حقیقت چې دی 2021-22 کې به بیو، دغه حقیقت اوس چې کوم راتلونکي بل رن دی دې کې به هم خلکو سره کېږي او بیا به هم خلکو سره کېږي. اوس چې کوم نوي کوینونه راځي دغه چې دی دغه کوم چې ما سره شی دی دغه کار به اوسنو خلکو سره کېږي. اوس چې کوم کرپټو کرنسي کې کوم نوي خلک راځي هغو سره به کېږي. نو زه تاسو ته د دې حقیقت ښیم چې اصل حقیقت د څه دی کرپټو کرنسي. اصل حقیقت دا دی، د سکرین کې زه تاسو ته یو ګوګل زما فوټو کې یو پروت دی، سکرین شاټ پروت دی، د بیټریکس ایکسچینج دی. مخکې به خو اوس خو دغه راغی بایننس راغی که نه، مخکې به مونږ کو بیټکوین به اردو بیټ نه به اخیسته، لوکل بیټ نه به اخیسته، بیا به ایکسچینج ته لېږه، ایکسچینج زمونږ به استعمالو پولینکس او بیټریکس او هیټ بي ټي سي او دا ایکسچینجونه وو. بایننس خو بیا وروسته راغلی. نو زه تاسو دا سکرین تاسو وګورئ، دې کې دا کوینونه تاسو ته ښکاري، دا وګوره دا کوینونه به تاسو ته ښکاري. اصل حقیقت دا شی دی. که دې باندې تاسو پېښ لدې کې چې کوم کوینونه دي که نه دا به تاسو نه پېژنئ. دا هغه کوینونه دي چې کوم کله ما 33 34 یا 30 یا څومره چې بیټکوین چې ما څخه جوړ شو، نو موږ ته خو دا پته نه وه. هله موږ 15 کاله نه یوټیوب کې څه ویډیو وه، نه کرپټو کرنسي، نه څوک دومره خبر و. زه پکې ډېر ارلی پکې د کرپټو کرنسي ته دننه شوم. نو کوم موږ څخه چې کله بیټکوین موږ به دا مارکیټ به دغه شانتې بیرته ته روانې، موږ ته خو دا حقیقت پته نه وه چې یار دا مارکیټ به کته به روانې، دا کوینونه به کته ځي، دا هسې یو ګیم دی، د دې پته موږ ته نه وه. نو موږ هغه ټول کوم بیټکوین چې جوړ شي وو هغه تقریبا 33-34 لک روپۍ جوړې شوي وه. هغه وخت خو دومره بیټکوین ریټ خو نو 35 نه واخله لک روپو پورې اغوستو او بیا دومره موږ نه جوړ شله. موږ ویزه ټیک ته دا خو بیټکوین اوس بره لاړ لک روپو ته 1.5 لک 2 لک ته لاړل. اوس دا دی چې دا کرپټو کرنسي دا په مخه بیرته ته روانه ده، هله دې کې انویسټ کړه. کوینونو پته نه وه. یوټیوب کې 2-3 انډیا چینلې وې او 2-3 یو 2 د پاکستان چینلې وې او زیات داسې بنو. بس دا خو نور ته هم پته نه وه. کوم چې ټاپ اوس یوټیوبر دی هغو ته هم دا پته نه وه، ټاپ ټریډر دی هغو ته هم دا پته نه وه چې دا یو نوی شو دنیا کې، یو نوی شو چې دا بیا واپس به ځي مارکیټ ته او دومره زیات به ځي چې سوچ نه زیات به کته ډاون کېږي. دا حقیقت چاته پته نه وه. نو وشوه دا چې دا 33 بیټکوین چې کوم دي دا موږ دې کوینونو کې واچول. دې کوینونو چې واچول دا کوینونه اوس زه تاسو ته وایم چې دا کوینونه چې دي اوس ما څخه دلته هېڅ شی لیکلی نه دی. زه بالکل دا وایم ما هېڅ تیاري به نه ده کړې. دا ویډیو جوړولو خدای باندې مې قسم درته خورم چې هېڅ تیاري مې نه ده کړې. دغه شانتې موبایل ته ناست یم او تاسو ته دا زه حقیقت ښیم. او دا چې کوم زما ته سکرین تاسو ته وایم چې دا وګورئ، دا به زه اوس وخت کوم ویډیو که به ایډیټ کوم تاسو ته وښیم. نو چې نقصان نه بچ کېږي که نه دا ویډیو کرپټو کرنسي کې کوم پښتانونه دي اردو والا خو دې باندې به نه پوهېږي، پښتو کې زما لاوله ویډیو ده او دا ویډیو پوره وګورئ تاسو به انشاءالله بیا به کرپټو کرنسي کې نقصان نه کوئ. اصل خبره گیم دا دی چې کرپټو کرنسي کې چې کوم دا کوینونه چې کوم دي دې نه تاسو اوس نه خبر. اوس زه تاسو دا کوینونه ښیم. ما 33 بیټکوین وګټل 2013 نه زه شروع شلم 2017-18 پورې 18 ته زه راغلم. ما دلته وګورئ 11 بیټکوین مې واغوسته، هغې نه 33 جوړ شله یا 32 جوړ شو یا 30 جوړ شو، څومره به جوړ شله صحیح ده. دا ما دې کې پیسې وګټلې. کرپټو کرنسي موږ ته هغه وخت کې فنډامنټل او ټیکنیکل دومره پته نه وه.
دا مو واغسله دې کوینونو کې واچو. کوینونه کوم دي زما مخکې ما نه دي کتلي اوس، او دا کوم چې زه سکرین شیر کوم دا وروستو شیر کوم. اوس کوم ماله یاد دي هغه دي جناب اومنی کوین ټاپ دغې کې به 2013-14-15 کې بیټ کوین نه وروستو نیم بیټ کوین منته به هغه کوین میلاوېدو. اومنی کوین هغې نه وروستو دې کې به وړیکې کوینونو فولډینګ کوین، برسټ کوین او جی بیلا کوین، بی ایس ډي کوین، اوکے کیش کوین 2017 کې راغلو ډېر زیات پمپ شو. اوکے کیش کوین حاجی او بل د ایچ ایم کیو کوین او ایچ ایم کیو کوین نه علاوه چې کوم دی بل چې کوم دی ایچ ایم کیو کوین نه علاوه ان ایکس ټي کوین. ان ایکس ټي کوین پولینکس کې 100 ساتوشي کې وو. مخکې به ټریډینګ بیټ کوین پیر کې به کېده، یو ایس ټي ټي پیر کې به ټریډینګ هم نه کېده، بیټ کوین پیر کې به کېده. 100 ساتوشي کې 2017 کې مال یاد دی 100 ساتوشي نه 14000 ساتوشي ته تلو. 7000 ساتوشي کې ما چې دی باینګ کړو، واپس چې کله راغی 7000 ما یار 14000 نه خو 7000 ته راغی 100% دغه درتاو شو ال انټریو کا 2-3-4 بیٹ کوین نه ما واغسته. هغه ان ایکس ټي کوین اوس وګورئ هغه 0.0001 سنت کې نه دی تقریبا دمره کې وي. نو دا کوینونه چرته لاړل. بی سی ان کوین کوم چې دی لایټ کوین کوم نه چې لایټ کوین هارد فورک دی بی سی ان شو او لایټ کوین ته راغلو. دا کوینونه دي او د نورم دی اوس مال ییر دي دا چې کوم مال کوین دا کوم چې پکې ښکاری دا ما چې انویسټ کړ دي دا دي نور ډیر زیات کوین. آر ډي ډي کوین دی یو بوډي کې کوین 10 ساتوشي کو یو ځله پم شو 100 ساتوشي ته تلو. ویډیو ډیره زیاته وګدا شي خو ویډیو پوره وګورئ. پښتنو ته زم دا ویډیو وګورئ چې د کریپټو کرنسی حقیقت تاسو ته ملاوي شي. اوس په خپل سیګنل را کوم زما دا چینل دی را کوم خو زه اوس په کې بیا انویسټمنټ پر دی ډیر انویسټمنټ مې پکې کړ دی. حقیقت تاسو ته زمو خو خیر د نور کا زور سره نور کاروبارونو فزیکل کاروبارونو دي زمو ماشاءالله او هغه کوم مصروف ما خدا د کریپټو کرنسی اوس د نزوته نشم دا یو شوق بي دي او یو چسکه بي ده خو دله چرته چې د خپل مطلب بالکل ټول انحصار د مده کوي ورسره فزیکل کاروبار کوي. نو حقیقت دا دی چې دا کوینونه چې کوم دي دا صرف او صرف زمونږ چې کوم دي د بیټ کوین اغوستو لپاره دا انګریزانو دا شی جوړ کړ دی چې دا بیټ کوین به دا چې دی کنه دوه بیټ کوین غټي ډالر بدو جمع کی ټریډینګ بدو کی وخت بدو ځای کی او بیا بچ دی کنه مونږ بس چې کوم کوینونه جوړو. ټول کوینونه سکیم دي تاسو دا هم زه په خپل دا ټول کوینونه سکیم دي. صرف او صرف بیټ کوین چې دی او کوم چې کوین دی مطلب بیټ کوین شو او ډاج کوین شو کوم چې کوین د کوم چې ماین کیږي او ایتھیریم شو داس نور دی ډیر کوینونه چې هغه چې کوم دی هغه پکې صحیح دي کوم چې ډیسنټرلایز دي لګ ډیر پکې ډیسنټرلایز دي. نور چې کریپټو کرنسی اصل حقیقت چې دی کریپټو کرنسی یو ډیسنټرلایز شی دی. تاسو ماته یو کس وایي تاسو له چیلنج راکوم کوم یو ډیسنټرلایز کوین دی پکې یو کوین پکې بیټ کوین نه علاوه یو 10-15 کوینونه دي هغه نه علاوه هغه کې یو بیټ کوین شو او یو ډاج کوین شو دوګي کوین ورته وی هغه ماین کیږي دغه څوک مالکو څخه پر پته نشته ولګدا سه هغه څخه دي هولډ نشتی. نور چې کوم ټوکن چې کوم دي کنه هغه ټول چې دي کنه هغه مالک ته هغه شاته صرف پیسې جوړول لپاره راغل دي. هغه چې د ټوکنامکس چې کوم دی هغه کړی دي تاسو یو مثال راکم 100% دی هغه کوین دی 100% کې هغه وسولېږي 10% ټیم لا او 50% دلتا او 5% ایئر ډراپ اور دا وغیرہ وغیرہ اور 20-25% اوزان سے کی پری دی وی دی هغه اډیټ اوشن اډیټ چا په مخ کې شه دی کم یو سرکار په مخ کې شه دی مونږ تاما قتل نه قتل دی انډیا خلکو دی پاکستان خلکو افغانستان خلکو بنگلاديش خلکو دا شه ډیر کم قتل دی. ټول انګریزان دي هغه راځي خپل کوین لانچ کی پیسې چې دا خلکو اخلي او تا نه مانه پیسې اخلي او کوین چې د لګ ډیر هغه کار کی دا نیوز راغی دوسره پارټنرشپ وشو یوز کیس سي دی بیټ کوین یوز کیس دی کریپټو کرنسی سي دی. زه په خپل کریپټو کرنسی ته سیګنل راکوم زه په خپل امدا کوین واخلې دا کوین خدای دا کوین خدای ټیک ته سو وخت پورې خدای لانګ ټرم لپاره خنه دی. اوس تاسو خبرو کوم چې کریپټو اوس یوز کیس دی کنه اوس دا تاسو وګورئ
کوم چې کریپټو کرنسی کې انویسټر دی یا ټریډر دی یا چې کار کې هغه ګوري د دې دا یوز کیس راغی اوس مخکې کارډانو یوز کیس اوس دغه ختم شو جی پولکا ډاټ یوز کیس او چې اوس هغه ختميږي پرون تاسو قتل دي چې ایکس ای ایم کوین څومره پخوانی کوین دی هغه ختم شو بایننس ډیلیس کو دنه نو ختم شو اوس ورسره نو ډیلیس کی خجی ایکس آر پی کوین نمبر 2 کې بچلې ده ختم شو ما 5000 روپو ایکس آر پی کوین اغوستو هغه نه تقریبا 4 لک روپے هغه وخت کې جوړې شوی داج کوین ما 5000 روپو 1 لک کوین اغوستو او 40000 ته جوړ شل ما خرڅ کړ ما ته سپته و چې 1.70 سنت پزي دینو پاکستاني 2-3 کروڑ روپے جوړیږي هولډینګ نه دی کړي دومره پته خو نو چې دا به دومره بر ازي او دغه شان دومره پته نه و چې دا کوم کوینونه مونږ اغستې دي په یو مثال را کوم په یو لک کې اغستې دا به 50000 تنه دا به 10000 تنه دا به 1000 تنه دا به 500 تنه دا به 1 روپے ته زی 1 لک نه 1 روپے ته زی نو دا ټول چې دی کنه یو کرپټو کوین منته یو کرپټو کرنسی منته بتاو سه اعتبار نه کوي یو منته اعتبار نشتی او بی ان بی منته اعتبار نشتی لګ ډیر اوس چې بایننس هم غیبیږي زیبا بایننس لګ ډیر کته برشه بی ان بی هم ختم بی ان بی برازي کته سیدا ایتھیریم چې ځا فلال هغه شته دی 2-3 کال پورې دغه نشته ان شاء الله تلو او ذکر لګ ډیسنټرلایزیشن پکشته او بیٹ کوین دی یو تاسو کې کم کوین یو کوین باندې اعتبار کول نه دی پکار صرف چې خپل ټریډینګ کوی تاسو نو سمره لګ ډیر پروفټ ملاويږي لانګ ټرم لا میډ ټرم لا اوس بل رن دی دازل بل رن چې دی هغه هم چې دی ډیر مشکل سره برازي ډیر کوینونو ډیر زیات نه پمپ کیږي سټیک ته اوس پمپ کیږي ډیر کوینونو پمپ شل په ما خطا پمپ روان دي خو هغه شان دي بل رن بنین 2017-2021 شان څنګه چې ډیر نیوی کوینونو راغله پیسې ټوله چې دا هغه ډیوایډ شل نور خلک نیوم راځي خو پیسې ډیر زیات ډیوایډ کیږي نیوی کوینونو راځي اب د دې کوینونو سره ټیکنالوژي ده تاسو ته خوې کنه چې دا د گیمینګ کوین دی دا اي اي کوین دی اي اي سره دی کرپټو کرنسی کار سره ما ته څوک چیلنج راکړي چې اي اي دی اوس اي اي یو شی دی یو ټیکنالوژي ده هغه شاید چیټ شو چا هغه روبوټ شو چا هغه بل شي هغه سره د کوین سره تعلق دی صرف خلکو له چې کنه بیوقوفو بناوي لاوسنه ټول کې مخ راغی کوین مطلب څنګه بیٹ کوین بیا راغی چې ایتھیریم راغی نو بیا ERC20 راغی چې ERC20 دی دا ERC20 دی دا کوین دی هغه هایپ چلی دا بیا چې هغه ختم شو بیا ICU راغلا مطلب انیشل کوین افرینګ ایکسچینجونو کې به مطلب څنګه سیا کوین ICU راوښل جی نو هغه پمپ شه NXT چې کوم کوین هغه ICU راوښل بل کوین به هارد فوک بو شو بل کوین به ملاوي نو هغه پمپ کې بیا هغه شی 2017-18 کې 16 کې صوبو هغه ته پته هغه شی چې هغه مارکیټ کو چلے دو صحیح ده هغه خلکو چې چا په کې وګټلې ډیر بیرته ډیر کته ناغوستو ډیر بر لاړ هزار ګونه بر لاړ خلکو په کې پیسې وګټلې چا بر واغست کته راغی ټوب شل څنګه چې ما تاسو ته خبر وکړه بیا دریم هایپ شي بیا یو NFT هایپ راغی NFT نان فنجیبل ټوکن چې ټیک ته چې نان فنجیبل ټوکن سره وسکه هغه یو هایپ چلی د 2 اگست امیتابh بچن دومره خرڅ کو هغه ختم حاجی اوس راغی ان دغه نه NFT نه بعد چې کوم راغی BRC20 ټوکن راغی جی سشه د سیوز کېس ته اس بنا BRC20 هایپ بچلیږي دا به ختم شي اوس راغی بیس میم کوینونه هغه هم درازي اولان چې منته میم کوینونه راځي سولانا منته میم کوینونه راځي بس هغه کې ټیک ته خلک پکې پیسې جوړي کې خو زما ویډیو جوړولو مقصد دا دی چې بس صرف پیسې جوړه کې اوزه دنه اس حقیقت د دې نشي صرف پیسې جوړوي اوزه پکې زه ټریډینګ کوم مخکې مې به کړ دې اوس به کوم او اوس به کوم ان شاء الله سو پر ژوندۍ ان شاء الله سو پر دا چلیږي خوبه ولې صرف اوزه دنه د دې حقیقت اس بنه دا صرف دا کم کوینونه چراولي صرف پیسو جوړول راته به جوړول شي کوین زی به جوړول شي تاسو ته په ځما مارکیټ کې 2-3 کوینونه چلیږي بالکل ګور ګران کارخونه دی کنه په 10 منټو کې تاسو کوین جوړاوه شي نو خبردار چې دې کې چې د لانګ ټرم لپاره به شي نه دی بیٹ کوین وسوم نه دی بیٹ کوین تل د سپر چل دی تل کې د شو سلاټ شي 2 لک پورې 3 لک پورې 10 لک پورې ایتھیریم $10,000 پورې تل شي BC سورته BNB چې دی هغه تل شي 1000
$2000-3000 پورې تللی چې ټیک د هغه به لاړ شي خو لانګ ټرم لپاره هېڅ شی نه دی. مخکیني چې کوم کوینونه دي هغه ټول لاړل، مخکینی بول کې چې کوم پمپ شي دی هغه لاړل. ګالا کوین څومره پمپ شي اوس دا ځل ګوره اوس هغه لږ ډېر بره تللی، هغې کې به څومره مسلې مسایل راغله. صحیح د ټول کوینونه راته پته ده 500 کوینونه اگر زه لایو راغلم تاسو ما نه 500 کوینونه تپوس کوئ زه به تاسو ته ښیم چې د دې سپلای دومره ده، د سرکولیټنګ دومره ټوټل دومره ده، د کوینونو ایکسچینج کې لیست دی دې کې دی دا ټول راته پته ده. صحیح ده زما 2013 اوسه پورې ما تاسو ته قسم وکړو چې یو ورځ هم دې نه بغیر نه پاتې شي کتلې مې دي. خو د دې حقیقت چې د کرپټو کرنسي حقیقت هېڅ بھی نه دی، صرف بلاک چین ټیکنالوژي ده. بلاک چین ټیکنالوژي سره به د کرپټو کرنسي سره تعلق نشته، اے آی سره به د کرپټو کرنسي تعلق نشته. دا صرف او صرف هایپ راولي او خاص کر ټارګټ چې کوم دی چې د زموږ غاړې خلکو زیات ټارګټ دی. انګریزان چې دي دونه پیسې زموږ غاړې خلک دې ټیکنالوژي کې مخکې ته نوځي او دا خیر مو خو مسلمانانو مو خدا فراډ کول به نه دي پکار، خو صرف دو هایپ مارکیټ کې هایپ راولي او موږ نه پیسې اخلي، زموږ بیټکوین اخلي. نو ویډیو حقیقت ویډیو مقصد دا دی چې د کرپټو کرنسي حقیقت چې کوم دی حقیقت باندې یوز کیس چې دی د اس شی اس بنه دی. ورته تاسو خبرو کوم بیټکوین پیر ټو پیر لراغه چې بینکونو به ختم شي او پرسن ټو پرسن به دغه کیږي ټرانزیکشن کیږي ټیک شله هغه کاروم دی بیټکوین ختم شي. زه خو ټرانزیکشن کوم زه خو یو اس ډي کې کوم کنه نو بیټکوین مقصد څه پاتې شو، بیټکوین مقصد ختم ځکه چې تا بیټکوین کې مقصد لراغل هغه یو اس ډي بیا کوم کی او خو ټرون کوین بھی کیا او نور بھی کی. نو بیٹکوین مقصد یوز کیس ختم شو، صرف ډیمانډ اینڈ سپلائی دا بس. جو صرف ټیکنالوژي لگا دی هغه ټیټ ته الګوریتم سیستم داس جوړ کړ دی چې هغه تباہ کې دی نشي، صرف الله پاک ذات به تباہ کې نور نه تباہ کې لري شي نه ختم دی شي. نو او ډیمانډ او سپلائی دا نو دا شانته د هر یو کوین اوس چې کوم دا راغی نیوی کوینونه ایک راضی په مخه روز تاسو ګورئ دا گیمینګ کوین دی دا مانټا دی او دا پایت دی او دا کوین دی دا ایتر فای دی او دا رینډر چې کوم کوین دی هغه چې کوم دی هغه شان د ټیکنالوژي راولي بل شان راولي دا ټول یو مارکیټ کې گیم چلیږي. د سره د ټیکنالوژي سره د کرپټو کرنسي اس تعلق نشي. کرپټو کرنسي څه مقصد لپاره چې راغلی و هغه مقصد تاسو یو اس ډي ټي اوم کی ټرون اوم کی ډي جی بي اوم کی سی کوین اوم کی نور چې کوم دي دا او پی وغیرہ دا کوین نوم کې هغه مقصد ختم شي. هغه لږ ډیر دغه سره اگر تاسو کې پی سی یوز نه بل ځای ته ټرانسفر کوئ هغه تاسو د سره به کولی شئ. نو کوم چې دا هایپ جوړی کنه چې دا ټیکنالوژي دا ټیکنالوژي د ټیک ته هغه ټیکنالوژي لږ بهتري لکه څنګه آی سی پی شو هغه جدا شی دی، رینډر کوین چې کوم دی جی پی یو ولا هغه جدا شی دی. نو هغه تاسو ته صرف چې کله چې هغه یو بل سره پارټنرشپ شروع کړي نو کوین چې د نیوز راشي ګډ نیوز راشي کوین برشي تاسو ته پروفټ وزیدل. نور د دې حقیقت چې کوم دی کنه دا بالکل یوز کیس د دې چې د زموږ معاشره کې څه یوز کیس دی موږ خروخونه اغوندونه چت خونه دی چلو خونه زه یوز کیس واغې دی دا څه یوز کیس دی یو ځنه ټرانسفر کبل ځنه هغه خو تاسو یونیورسيټي به کې هغه نور کوینونه کول شي. او دغه حقیقت ته چې دا کار ما سره شوی دی 2013 نه 2017 18 پورې دومره بیټکوین می ګټل دي هغه مې دې کوینونو کې امانتل دي. اوس الله پاک شکر دی چې 2018 نه چې هغه ما ته پته لګېدل چې دا اصل د دې چې کوم مقصد دی هغه سنور دی. زه احتیاط کوم 2021 کې چې کوم بول رن راغلو هغه کې احتیاط کړ دې د بول رن کې به تاسو احتیاط کوئ چې چرته پیک مانته بالکل دغه مانته پکې انټرو نه کوي او بیا چې واپس هغه 3 کاله واپس راځي نو هغه کوین چې دی هغه ټیم چې دی هغه بالکل تخدیدلی استاسو ارس تلی. نو احتیاط کوئ او ټریډینګ کوئ، لالچ کم کوئ، لږه پیسې ملاويږي هغه وخت کوي هغه بالکل د ایکسچینج نه بار وخت کوي هغه خورای هغه جمع کوي هغه او بیا چې دی بیا انویسټ کوئ کله چې موقع ملاوي شي انویسټ کوئ. لانګ ټرم لا مطلب دا دی چې تاسو بول رن لپاره یک دی یو کال لپاره یک دی چې د دې کوین دومره سپلای ده مخکې سپلای چې کومه ده هغه راتلو مده د ټایم شته نو بس هغه پورې چې دا تاسو دا کوی هولډ کوی لانګ ټرم لپاره خاص کر میم کوین خو بالکل مو کوی ادا نور به مو کوی دا چې د هر 2-3 کال نو وروسته دا کوینونه چې دي ختميږي
تاسو 2000 زه ویډیو بدوم ډیر زیات وګدشله 2013 کې کوین مارکیټ کې وګورئ هغه کې چې کوم کوینونه دي هغه 2014 کې نو 2014 کې چې کوم دي هغه 2015 کې نو دا شان 2015 کې چې هغه 16 کې نو مخکینی کوینونه درته زه شمارم خلک هغه کوینونه پیژني نه اردو بیت بوم پاکستانی ایکسچینج هغه بوم څوک نه پیژني صحیح ده او ایکسچینجونه چې دي کوم چې زما پیسې پکې هک شي دي تاسو ته لایو کوین ایکسچینج ختم شوی دی زما پیسې پکې تللی C600 ټول کې مخکې هغه کې بوم ټریډینګ کو هغه تللی هغه کې زما پکې ډالر پرتی وی تللی خجی کرپټوپیو هغه ډېر خلک پیژني هغه به تللی BKX پروس کاله $1800 زما تللی BKX چاینا و د کوم ځای میم کوین پکې مې هغه لاړ صحیح ده یو ایکسچینج باندې به اعتبار نشته یو کرپټو کرنسی باندې به اعتبار نه کوي صرف ټریډینګ وکوي پیسې پکې لګي ډېری ګټای او بار ته نه وخت ویډیو کو تاسو له خوښ شله نو مخکې ته لازمي شیر کړئ الله حافظ